السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رب نه امید ده انشاءالله ټول اورېدونکي به د صحت جامه کې وي. الله مو روغ جوړ ساته. کومو ملګرو چې جام اسلامي او د هغې سره نورې درې یونیورسټیانو ته اپلای کړي او اوس خپل سټیټس ګوري، نو د هغې کتلو طریقه دا ده. تاسو به خپل ګوګل کروم کې ولیکئ ادرسوا في السعودیة دا جمله. د دغه ویب سایټ نوم دی. چې کله به دې باندې کلیک کړي داسې مخې ته به د وزارت التعلیم په نوم باندې دا لاندې ویب سایټ دا کولاو شي. ټیک شو، په دې به کلیک کړئ. کله به دې باندې کلیک کړئ نو مخې ته به دغه شانتي ویب سایټ هغه کولاو شي. ټیک شوه. دا ویب سایټ چې کله کولاو شي پوره، نو بیا دلته که تاسو وګورئ د چوت سر کې لیکلي دي تسجیل الدخول، د لغت والا د پاسه په دغه تسجیل الدخول به تاسو کلیک کړئ، نو لاندې به دا دلته راشي تسجیل الدخول. ټیک شو، په دې به کلیک کړئ. چې کله داسې ویب سایټ کولاو شي داسې. ټیک شوه. دلته اسم المستخدم او کلمة المرور الرمز المرئي، نو اسم المستخدم کې به هر هغه ایمیل ولیکئ چې په کوم ایمیل باندې تاسو اپلای کړی. ټیک شوه. او کلمة المرور کې به هر هغه پاسورډ ورکړئ چې کله تاسو له چا اپلای کړي او کوم پاسورډ یې ورکړی. بیا بعضې ملګري دې کې غلطیږي، یا پاسورډ کې غلطه یا د ایمیل پاسورډ اچوي. نو دې نه د ایمیل پاسورډ نه دی مراد، مطلب چا چې اپلای کړی دی او هغې له اکاونټ جوړ کړی دی او کوم پاسورډ یې ورکړلی هغه مراد دی، نو هغه به دلته ولیکئ. ټیک شوه. لکه ما مخکې مثال په طور دا ایمیل شو، دا مخکې ما سره پاسورډ له دې سیو دی، نو هغه پاسورډ یې پخپله هغې تاسو به دلته ولیکئ. بیا لاندې دا کومه بره چې دي غټو حروفو کې، دا په وړو کې یا غټو کې چې څنګه هغه شانتې به یې ولیکئ. ټیک شوه. ټیک شو. چې کله ویب سایټ کولاو شي، ویب سایټ ټیک شو، دا اوس کولاو شو. هغه زړې صفحې ته واپس شو، لیکن کولاو پکې شو. نو بیا په دې ګوټ کې نه دا دوه نشانونه چې په دې به کلیک کړئ. چې کله په دې باندې تاسو کلیک کړئ نو دلته دا اوس ډیسکټاپ موډ کې، نو دې وجې نه داسې سکرین نه ورکېږي، داسې به دغه کوي، مطلب لږ زومینګ کم کوي. دلته بیا دا خدماتي، په دې خدماتي به کلیک کړئ. بیا په دې خدماتي کې لاندې طلباتي. ټیک شو. په دې طلباتي به کلیک کړئ. ټیک شو. دا به بیا کولاو شي. اوس ورته ګوره چې کله طلباتي باندې کلیک کړئ، اوس ښکته په خپله راشي. دا دې ورته وګوره نوع الطلب و برنامج طویل، مطلب هغه کوم چې اوږده باکالوریس یا ماجستر یا دکتوري لپاره اپلای. ټیک شوه. د هغه شوه دا اسم البرنامج. بیا د لاندې تاریخ و انشاء الطلب، دا په کوم تاریخ باندې اپلای شوې ده، نو دا په 1 مئی باندې مثال په طور شوې ده. او دا د هغې څه دی، رقم الطلب دی. اوس په دې رقم الطلب باندې کلیک کړئ چې کومې جامعې هغه به هم تا ته شو کړي چې دې جامعو کې دا شوې ده. اوس ورته ګوره په دې باندې چې دا کلیک کړئ نو حالت الطلب تحت الاجرا. ټیک شوه. طلب دا یې رقم الطلب شو، دا اورنی. بیا دا اورنی اپلای مثال په طور جامعه اسلامي کې شو، جامعه اسلامي کې دغه کلیې سلیکټ کړي دي. بیا په قسیم کې کړي ده، په قسیم کې دغه کلیې هغه سلیکټ کړي دي. ټیک شو. غالبا دې کې د 2 یونیورسټیانو ته شوي دي، نو دې کې دا کلیې هغه سلیکټ کړي دي. نو دا راکتلو هغه طریقه ده چې په دې طریقه بیا په دې ځای کې د هغې پته لګي چې مطلب دا کوم حالت کې دی. دا اوس تحت الاجرا دی، مطلب هلته ډاکومنټس تللی دي او دا یې هغه رقم الطلب دی. مخکې تېر کال کې به داسې و، د دې به ایمیل ته میسج راتلو. اوس ایمیل ته هغه میسج نه راځي، لکه مخکې به داسې میسج راتلو. مخکې به ایمیل ته داسې میسج راتلو، چا به چې اپلای وکړه هغه رقم الطلب یې ورته هلته رالیږو. اوس ایمیل ته میسج نه راځي. اوس اپلای سبمیټ شي نو هغې نه بعد تا پخپله داسې کتلی شي چې رقم الطلب هلته شو کوي. نو بعضې کسان اکثر بیا تشویش کوي، لکه چې یاره دغه ماته رقم الطلب رانغی او دا به نه وي شوي. نو چې دغه شان دې تا خپل اپلای سټیټس کتو نو ته دې نه معلومېږي څه اپلای شوي ده. هغه سړی کتلی شي چې هغه شوي، نو هغه دا طریقه ده. صحیح شوه. په دې باندې دا هغه رقم الطلب به تېر کال راتلو، خو سږ کال داسې نه راځي. سږ کال ډایرکټ کښېنې هغه ځای کې ته په خپله په ویب سایټ کې دننه خپل رقم الطلب په دغه طریقه باندې ګورئ. صحیح ده.